أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نننی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 59 60 61 درې آیاتونه چې هغه به ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو دینه مخکې چې هغه په توحید رسالت او قیامت باندې مختلف هغه دلایل بیان شولو، دا هغې باندې مختلف طریقې سره چې هغه بحث وشولو. اوس د دې ځای نه چې هغه د منونکو دپاره چې هغه څه انعام ولو او نه منونکو دپاره چې هغه کومه سزا وه. نو اوس دې ځای نه چې هغه د هغې تذکره کېږي او تقریبا د صورت د اخره پورې چې هغه اوس په دې کې 100 انبیا علیهم السلام او د هغوی د قوم چې هغه تذکره کېږي. ځکه تمام انبیا علیهم السلام دا په اصولو کې چې هغه یو شانتي ول، یعنی توحید کې دغه شانتي رسالت په مسله کې اثبات د قیامت کې. الله وی لقد ارسلنا نوحا یقینا مونږ را لېږلی چې هغه نوح علیه السلام الی قومه د هغه قوم ته فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. نو هغوی ای زما قوم تاسو له څه شوي چې تاسو د الله رب العزت نه ما سوا د نور څه عبادت کوئ، یعنی د یو الله عبادت کوئ، د الله نه ما سوا نور چې هغه څوک معبود نشته. نوح علیه السلام د نوح علیه السلام د ټولو نه تفصیلي واقع چې هغه په صورت هود کې ده او بیا په خپله چې هغه په صورت نوح کې هغه ده. د هغې نه علاوه ځای په ځای نور صورتونو کې داسې خاص لږ لږ چې هغې تذکره شته. نوح علیه السلام د دوی چې هغه نوم څه ولو؟ نو نوح علیه السلام نوم کې هغه یو قول دا دی چې د نوح علیه السلام نه نوم چې هغه شاکر ولو. دویم قول چې هغه دا دی چې د نوح علیه السلام نوم چې هغه عبدالغفار ولو. بیا نوح علیه السلام ته چې هغه نوح ولی وی، نو نوح علیه السلام به ډېر زیات چې هغه جړل. اوس ډېر زیات چې هغه سله ولی جړل، نو په هغې کې مختلف چې هغه قولونه دي، خو دا ټولو نه صحیح او راجع قول چې هغه دا دی چې د هغوی به د امت د هغه قوم چې کم نافرمانی کوله، نو د دوی د هدایت دپاره به الله ته جړل چې الله دې قوم ته چې هغه هدایت نصیب کړي. نو دې وجې نه چې هغه نوح علیه السلام ته نوح وی. بعضې وایي چې په خپل زوی کنعان باندې جړل، بعضې نور چې هغه داسې ذکر کړي واقع، خو تر ټولو نه راجع قول چې هغه دا دی. نوح علیه السلام چې هغه په کم زمانه کې نو وایي چې هغه نوح علیه السلام متعلق یو قول دا دی چې د حضرت آدم علیه السلام نه وروسته 1000 کاله بعد چې هغه راغلی دی. دویم چې هغه وایي چې د آدم علیه السلام نه وروسته بیا د ادریس علیه السلام دور، ادریس علیه السلام نه کافي زمانه وروسته چې هغه راغلی. هغه توضیح القرآن کې په هغې کې لیکلي دي، وایي چې صحیح دا دی چې نوح علیه السلام څومره عمر بعد راغلی، د دې علم یو الله ته دی. د صحیح روایت صحیح حدیث متعلق د دې چې هغه څه وضاحت نشته. دې مبارک چې کم احادیث مبارکه دې ذکر شوي دي، نو دې کې اکثریت چې هغه اسرائیلي روایتونه دي. نو بهرحال څومره موده وه دغه موده د الله په علم کې ده. خو نوح علیه السلام چې دا یو مسلم خبره ده چې د اولنی رسول او صاحب شریعت چې هغه نوح علیه السلام راغلی. ځکه د نوح علیه السلام نه مخکې چې کم انبیا علیهم السلام راغلي ولو، نو دغې ټولو انبیا علیه السلام چې هغه به د عام حلال حرام د دنیا چې هغه د آبادۍ د هغې تذکره چې هغه به یې کوله. د دغه وخته پورې ظلم ولو، زیاتې و، قتل چې هغه ول دا کارونه شوي ولو، خو شرک چې هغه نه. د شرک بنیاد چې هغه د شرک چې هغه د نوح علیه السلام قوم خو دی، د ټولو نه مخکې د شرک ارتکاب چې هغه دوی کړی دی.
اوس د دې څنګه شی ولو نو دا د جنو هغه د انسان جنو هغه وجود الله د دوه شزونه جنو هغه پیدا کړی دی یو د جسم نه او یو د روح نه نو د جسم غذا دا موت چې کم مهنت او کم قصې کو جدا د جسم غذا د پاره کوم او چې کله د جسم دغه غذا نه د جسم خپوي دغه شانته کم خلک چې نو هغه روح له غذا ورکه روحي عادت کړي ذکر کوي تلاوت کوي موز کوي قران درس نو هغه کوي نور اعمال صالحه کوي نو که تاسو خیال کړئ چې کله د انسان نه دغه اعمال سپاتې شي نو د طبيعت باندې نو هغه بیا بوجي ولی زګه چې نو آلته د روح ته غذا میلاو نشو نو د قشانت چل چې نو هغه د نوح علیه السلام زمانه پورې خلکو کې نو هغه شرک او داخولونه نو د شرک آغاز نو په دې طریقې وشولو چې نوح علیه السلام نو هغه زمانه کې نیکان خلق ول سورۃ نوح کې چې نو هغه ذکر داغه پخپل شته در یو کم درشم چې نو هغه سپاره ده آیات نمبر چې نو هغه 23 دی پای کې الله ذکر کړی دی چې نو هغه سو کسانو 15 تنه بزرگان ولو وقالوا لا تزرن الهتكم ولا تزرن ود ولا سواع ولا يغوص ويعوق ونصر ود سواع يغوص يعوق او نصر دا 15 چې نو هغه بزرگان ولو په دې 15 کې چې نو هغه ذخیرۃ الجنان تفسیر ذخیرۃ الجنان لیکل دي وای چې داود دا چې نو هغه د حضرت ادریس علیه السلام چې نو هغه نوم ولو دا هغه چې نو هغه سوالو ادریس علیه السلام نوم ولو او دا نور سلور چې نو هغه سوا یغوس یعوق او نصر دا باز چې نو هغه ذکر کړی دا د هغه زامن ول د ادریس علیه السلام باز وای دا د هغه چې نو هغه صحابه ولو ادریس علیه السلام متعلق چې نو هغه ذکر کړی وای چې دا د نوح علیه السلام د پلار نیکولو ادریس علیه السلام دا د نوح علیه السلام د پلار نیکولو د نوح علیه السلام خپل نو جنو هغه عبدالغفار یا شاکر د پلار نوم چې نو هغه لمک یو کې چې نو هغه زمق راغلی دی او بیا چې نو د هغه د جنو هغه د پلار نوم نو د هغه د پلار نوم دومره ګران نه متوشلخ تفسیر چې نو هغه مدارک لیکلی دی میم تا و شین لام او خ اوس ځان نوای نو دای چې نو هغه نوم ولو بیا د هغه د پلار نوم چې نو هغه اخنوخ دا چې نو هغه د ادریس علیه السلام نوم نو دغه ادریس نو د هغه چې نو هغه متوشلخ او بیا د هغه چې نو هغه زوی چې نو هغه لمک د لمک زوی چې نو هغه نوح علیه السلام نو وای دی چې نو هغه نوح علیه السلام د پلار چې نو هغه نیکولو مونږ چې ته ور نیکوایو نو د قشان د نوح علیه السلام هغه ولو نو کله چې حضرت ادریس علیه السلام چې نو هغه وفات شولو نو دغه ود چې هغه لقب نو ادریس علیه السلام د وفات نه ورستو بیا چل وشولو نو وای د سره بیا د غزامن یا چې نو صحابه دغه سلور کسان چې نو سوا یغوس یعوق او نصر دی هم چې نو هغه وفات شولو نو دغه زید هغه محله دغه زی خلک چې نو هغه راجمع شول جماعت کې چې نو هغه خپه او پریشان ناسولو چې ګور دا زمونږ نیکان او صلاحا ولو دی به مونږ ته د آخرت چې نو هغه تذکرہ کوله مونږ ته چې نو هغه د خیر خبرو حکم کو بدو خبرو نه به چې نو هغه به مونږ ساتلو مونږ ته زمونږ د روح چې نو هغه غذا را کوله اوس هغه خلک چې نو هغه لاړلو اوس مونږ به څه کوو دی په دغه حالت کې چې نو هغه ناز دی په دې کې چې نو هغه بچنو بدنامي زمانہ شیطان لعین چې نو هغه رالو او شیطان لعین چې کله پسپینه جامه کې په خپل انداز کې چې نو هغه رالو پسپینه ګیره کې روب داب سره وی تاسو ولې دې خپه چې نو هغه ناسي نو دوی ورته د قشان د مونږ چې تذکرو کدا زمونږ مشران ول د چې نو هغه لوی خلک ولو دا زمونږ نه لاړل اوس مونږ ته بچنه نو هغه د قشان زمونږ د روح غذا سوک راکې مونږ ته بچنه نو هغه د خبره سوک کوي نو چې کله دغه وکړلو هغه ورته ودا خو واقع چې نو هغه د لوی خفغان چې نو هغه خبره ده مکالکه نو ودا چې نو هغه د لوی خفغان چې نو هغه خبره ده په دې چې څومره هم خفغان وکړي شي نو دغه خفغان چې نو هغه کم دی نو وس تاسو د څه چل وکي چې دغه کسانو مجسمه جوړی کړي
د دې په شکل باندې بوتان جوړ کړي هغه بت به تاسو ځان سره کور کې کینئ نو چې تاسو هغه بت ته ګورئ هغه مجسمې ته ګورئ نو تاسو ته به یادېږي د هغوی هغه یاد به تازه کېږي نو چې کله تاسو ته د هغوی هغه یاد تازه کېږي نو تاسو به په خپل عبادت کې شوق پیدا کېږي یو دی وی واقعي دا خبره چې نو هغه خصونه قابل غور ده دی اق شانت چل وکړلو بیا دا غنټ نو هغه د قشان دی خو نو هغه په عبادت کې پختول ځکه د انبیا او صحبت منتلو صحابه او صحبت منتلو بیا دا غینه اورسته چې کم نوې نسل رالو نو دا غوي په ذهن کې شیطان چې نو هغه د خبره واچوله چې تاسو مشرانو خو بد دې بوتانو عبادت کولو دا وی چې نو هغه خدا مختلف خدایان کنه تاسو وګوره په دې علاقه کې وګرځي په هر کور کې ودا پراتی نو بده طریقې باندې دا غوي چې نو هغه خلک به بت پرستی باندې راوړو نو د دې خلاف د ټولو نه علم بنې رسول هغه حضرت نوح علیه السلام صاحب شریعت هغه حضرت نوح علیه السلام او د کفر چې نو هغه رد کون کې د حضرت نوح علیه السلام رالو نو ځکه د دیو جن چې نو هغه نوح علیه السلام ته آدم ثانی چې نو هغه هم ویل کېږي بعض تفاسیر کې وته چې نو آدم اصغر هم ویل کېږي یعنی لوی آدم علیه السلام او بیا د هغه پسې ورسته چې نو هغه دنیا د چانه په دویم ځل آباد شوی ده نو هغه نوح علیه السلام نو دې کې وځ دغه واقع چې نو هغه ذکر کیږي نوح علیه السلام خپل قوم ته وی یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره ای زما قوم تاسو د الله عبادت کوئ د الله نه ما سوا تاسو د پاره بل څوک نه خدای نشته انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیریګم پتا سو باندې د ورځې عذاب لوینه او دغه نه مراد دی نو یو قول دا چې نه ورځ د قیامت مراد ده او دویم قول چې نه هغه دا چې د دینه مراد چې نه هغه طوفان نوح هغه ورځ ده قال الملأ من قومه نو همیشه چې نو هغه د دین اسلام خلاف کړي نو هغه غټې ټوکړي غټو خلکو چې دا غوي ځان ته سویل نو دین چې نو هغه د دین اسلام چې نو هغه خلاف کړي دي نو داغه د قوم نه سرداران وي ملأ اصل کې په معنی چې نو هغه د ډکوالي راځي لکه ملأ الینا لوخه چې نو هغه ډک شولو یا یو شی چې ډکی داغه ته لیکيږي نو دې ته به ولی چې نو هغه ملأ وي نو هغه کې مختلف قولونه لیکلي یو دال چې د سردارانو نو دوی بچرال نو د دوی په مجلس چې نو هغه بډک شو مشورې لبرال لوی خلک ول سرداران ول د بکیناستل بعض چې نو هغه وي دوی چې نو هغه غټ غټ سترګو حالت نه نو هغه بول بعض چې نو هغه دوی په مالدار ول صاحب حیثیت ول نو خلکو به هغه خبر تکتل بارن نو دغه سرداران چې نو هغه رال نو دی وته ان لنراک فی ضلال مبین مونږ چې نو هغه الیاذ بالله د وخت پیغمبر ته مونږ ته چې نو هغه په واضح گمراهی خطا کې چې نو هغه نو چې تنستانه چې نو خطا شوی نو ته به خطا کې اوس د پیغمبر چې نو هغه دعوت ته وګورئ معرف القرآن کې حضرت مفتی صاحب رحمه الله چې نو هغه لیکلی دی وای د دې ځای نه چې نو هغه د مبلغ او د مصلح چې نو هغه انداز لګي چې د جنانو هغه کله د مخینه ناړامه جواب چې نو هغه میلاو شي نو آیا د خپل جنانو هغه جذبات اظهار کوي او کده انبیاء علیهم السلام په نقش قدم باندې چلیږي دا غوي خوې بګي نو دې کې جنو نوح علیه السلام دغه تلقین کړه خبره خوللې دی ورته وې مونږ چې نو هغه د وخت پیغمبر دی او دی ورته الیاذ بالله مونږ ته په خطا گمراهی کینو نوح علیه السلام ورته یا قوم لیس بی ضلالت ای زما قومه ما باندې چې نو هغه سره گمراهی نشته زه چې نو هغه سره په گمراهی کې نه ولکن رسول من رب العالمین زه چې نو هغه رسول يم د رب العالمین د طرفنا په دغه وجه باندې تاسو ته आवाज او نصيحت چې نو هغه کوم انور به ان شاء الله سبا وای بیا د درس نو او دیږي لقد ارسلنا بشک مونږ لګلې و نوح علیه السلام الى قومه دا قوم ته فقال پس هغه ویل یا قوم ای زما قوم اعبدوا الله عبادت کوئ د الله پاک مالکم نشته تاسو د پاره من اله سوک بل معبود غیره سوا دا غنا انی بشک زو اخاف یریکم علیکم پتا سبحان عذاب یوم عظیم لعذاب د ورځ لوینا قال الملأ اویل سرداران من قومه دا غد قومنا انا لنراک بشک مونږ وینو تعالی را فی ضلال مبین په گمراهی کی قال نوح علیہ السلام یا قوم ای زما قوم لیس بی ضلالت نشته بما باندې س گمراهی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن سوچنه نو هغه یو رسول یم د رب العالمین د طرفنا